د الیان نوم په باره کې ډیرو ملګرو تپوس کړی دی، نو پوره تفصیل اورئ. اکثر بیا ملګري کمنټونه کوي پوره تفصیل یې نه وي اورېدلي. نو د الیان نوم مطلب څه دی او آیا دا نوم مونږ خپلو ماشومانو له ایښودی شو که نه؟ نو زه دا خبره هر وخت کومه چې تاسو خپلو ماشومانو له داسې نوم ایږدئ چې هغه د صحابو په نومونو کې یو نوم وي چې معنی هم ښیي او باعث د خیر او د برکت وي. اوس الیان نوم دا ډیر زیات مشهور دی، خو دا نوم په دوو طریقو سره ویلی کیږي. یو دا نوم په عین سره ویلی کیږي یعنی علیان، او یو دا نوم په حمزه سره ویلی کیږي الیان. نو چې کله په حمزه سره نو بیا معنی جدا ده، او چې کله په عین سره نو بیا معنی جدا ده. چې په حمزه سره نو د دې معنی بیا غلطه راځي، معنی صحیح نه راځي. نو تاسو دا نوم په حمزه سره مه وایئ. که دا نوم تاسو په حمزه سره وایئ د دې معنی به بیا څه راځي هغه لږ واورئ. لکه الیان که په حمزه سره نو الیتون دا په عربی ژبه کې د ګډې د لم ته وایي. نو د الیان مطلب دی دوه لمونه. نو په دغه اعتبار سره د دې نوم دا معنی ټیک نه ده. البته که دا په عین سره نو په عین سره د دې معنی د علیان مضبوط جسم والا، شریف سړی، ښایسته سړی، نو اوچتې مرتبې والا سړی. نو که په عین سره نو معنی ټیک ده، او که په حمزه سره نو بیا د دې معنی ټیک نه ده. دا خپلو ماشومانو نه بیا مه ایږدئ.